بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن 11 دسمبر 2024 دی. دا زموږ دلته د مرکز امام اعظم ابو حنیفه رحم الله پېښور متخصصین طلبه دي. تعداد خو زیات دی خو د مسعودنی کې کمی څه طالبان زی راځي. نو دلته خلکو ذهن خداوي چې یاره دلته سره پر فولدین او داسې زونه پړاویږي خو الحمدلله دلته عیسایت پړاویږي، دلته قادیانیت پړاویږي، دلته عالمی ادیانو باندې هم مستقل بحثونه کیږي او زمونږ طلبه په خپل منځ کې باغی باندې تربیتی مناظره هم کوي. د قادیانیت باندې زمونږ طلبه په قادیانیت کې یو عنوان د سخت عنوان رفع و نزول مسیح علی السلام یعنی عیسی علیه السلام هغه ژوند د الله اسمانو ته خجوله ده کې باغ باندې هغه عیسایانو قتل کړي څنګه چې دغه عقیده ده. نو قادیانان عقیده ده. نو په دغه موضوع باندې زمونږ طلبان تربیتی مناظره کې د ټول مسلمانان دي خو صرف هغه تربیتی تور باندې دغه مسلمانانو طرف نه ناشتي او د ملګری چې د قادیانانو طرف نه ناشي دغه ملګرو نه لوی جهاد د ملګری کوي ځکه په دا موضوع باندې د غویر طرف نه کې ناستل مشکل کار وي. نو دا ناشتي د تاسو ګوري د غوي سپینی پګړی او دلته ور سره د شی دغه سوچت کړی نو دلته خو دیو لګه کمزوري کړي د ټولو نه دی را پیدا کړي خو بهرل دی دوه پکې کړي دی غسي. نو تاسو په ذهن کې دا تربیتی مناظره د زمونږ طلبو اوریجنل حقيقي نه ده. مونږ ته بعضی ملګری وي تاسو دغه خلکو سره مناظره نه کوي نو مونږ خو تشته نه غوي کوي نه تاسو تیار کې مونږ به ور سره وک نو دا تاسو ته عملاً مونږ نن درخایو چې زمونږ طلبه الحمدلله په دې موضوعات باندې مکمل تیاری وي مکمل تیاریږي ردی زنزي. نو تاسو راغیو جلک تفصیل سره وګورئ د قادیانانو دلایل زمونږ دلایل دغه هغه اشکالات دغه جوابات تفصیل سره به تاسو مخې ته راشي ان شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت فإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. څنګه چې استاد محترم خبره وکړه دغلته مختلف قسم موضوعات هغه سر ته رسیږي. نن زمونږ الحمدلله یو موضوع سر ته رسیدلی ده چې هغه رد قیدانیت دی. په هغې کې یو هم خبر رفع و نزول ده. په هغې باندې الحمدلله زمونږ د ملګرو خپل منځ کې باندې انشاءالله تربیتي مناظره کیږي. پس منظر د خبرې دا دی چې زمونږ یو ملګری شریف الله بی دغلته اسلامیه کالج کې سبق وای سیکنډ ایئر کې هلته هغوی سره قیدانیان اوسیږي. نو هغوی زمونږ د دې ملګري سره په حیات عیسی او په وفات عیسی باندې بحثونه کول مباحثې کولې. نو زمونږ د ملګري حالان کې دا خو د دې خبرو نه خبر نه خو بیا هم الحمدلله هغوی سسنه څه خبرې کولې. نو هغوی دوی ته تیار کړل دوی موږ له دا خبر راکړلو چې دغسې موږ سره هلته قیدانیان اوسیږي. هغوی وایي چې عیسی علیه السلام دا وفات شوی دی او نزول د هغوی د عیسی علیه السلام نه مني. نو موږ هغوی سره خبره دا وکړه که ته دغه ملګري تیار کړي چې هغوی خپل کم نمایندګان دي چې هغه راولي او موږ سره په دې باندې خبره وکړي نو دا به ډېره ښه طریقه انشاءالله ولذي استعمال شي. دغه طریقې سره الحمدلله زموږ ملګري تیاری وکړو هغه ملګري دې ته تیار کړ چې هغوی خپل نمایندګان د هغوی د طرفه راوستل. نن هغوی الحمدلله موږ سره مخامخ ناست دي. زه د خپل ټیم تعارف کولی غواړم. زه صدر مناظر مقرر شوی یم محمد احمد. موږ سره دلته مناظر دی هغه الحمدلله ډیر په فخر سره الحمدلله خپل سبقونه وای. دا غوی نوم دی رحید الله بهادر صاحب او غوی سره بل معاون خصوصي دی نظام حسن بای او بل ان شاء الله العزیز هغه معاون دی امین الله بای. دا ان شاء الله العزیز موږ سره معاونین دي. بل د ټایم خبره ده موږ الحمدلله خپل موضوع باندې چې څو پورې دوی موږ راهي راسته ایمان ته نه راوسید په هغې پورې انشاءالله العزیز موږ خپل موضوع باندې کلام او تکلم ته مناظرې ته تیاري خو هغوی به انشاءالله العزیز د خپل طرف نه د ټیم ټاکنه کوي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
صدق الله العظیم. زما عزتمندو، څنګه چې ستاسو په علم کې ده صدر صاحب تفصیلی خبرو که زه هغې سره ټولو خبرو کې اتفاق کوم چې کم مقابل او مخالف طرف نه ناست دی، لیکن د ټولو ناول زه د عام او خاص ټول خلق مخاطب کول غواړم چې دا ملک پاکستان کې مونږ سره په هر حالت کې ظلم کیږي، مونږ سره په لاس ملاوېدلو باندې پابندي ده، مونږ مسجد نشو جوړولی، اذان نشو کولی، مناره نشو پرېښودی په مسجد باندې. په دا ملک پاکستان کې یهودي سره ظلم نشته دی، عیسائی سره نشته دی، د سیک سره ظلم نشته دی، لیکن که ظلم روان دی دا مونږ سره روان دی. لکه څنګه چې په 1973 او 74 کې د دې کم مشر ورته وایي مفتی محمود په نوم باندې، هغه او د هغه ملګرو مونږ سره ظلم وکړو. یو څو ملګري راجمع شو، زمونږ خلاف یې یو آواز اوچت کو. او هغې نه بعد د هغه یو زوی د هغه وفات نه بعد یو زوی یې هر ځای کې نیغ نیغ کېږي او زمونږ خلاف چغې وایي چې قادیانان کافر دي، فضل الرحمن په نوم باندې قسمه قسم خبرې کوي. لیکن د هغې باوجود زه تېره میاشت خپل مرکز ته تلم چناب نګر ربوې ته. زمونږ چې هلته کوم مرکز دی ایوان ناصر په نوم باندې، هلته کې ما وکتل الحمدلله اسرو پرو باندې ما پکې ډیر زیات د پیښور کسان ولیدل، د مردان او د شبقدر کسان، بلکې دا خو څه کې د سربند سره خوا کې یو علاقه د شیخ محمدي د دې پکې هم کسان هلته موجود دي. او که چېرته تاسو لاړئ هلته مو کته د زمونږ 2 ادیرې دي، یو ته دوزخ وی او بل ته جنت. هغه ادیره کې تقریبا 35-40 هزار کسان چې کوم دی دفن دي. دا چرته دا حق پرس هغه کسان دي کې به تاسو ته ډېر پښتانه میلو شي، ډېر پنجابیان به درته پکې میلو شي، د بلوچستان کسان به درته هم میلو شي. دا ولې په دې باندې حق ظاهر شوی دی. نو خبره اوږدول نه غواړم، انشاءالله چې تاسو دا مناظره وګورئ، دا دلایل وګورئ. نن سبا خو مونږ باندې څوک سلام نه اچوي، کله چې هغه دا زمونږ دلایل وګوري، زمونږ دا خبرې وګوري، بیا به پته ولګي چې څوک په حق دي څوک په ناحقه باندې دي. نو زه د وخت د قلت د وجې نه د خپل ټیم تعیین کوم. زه به حیثیت د صدر مناظر سره ناست یم. زمانون نور احمدي صاحب دی او دارنګ زمونږ چې کوم مناظر صاحب دی مرزا حکیم مبصر احمدي صاحب چې دا مونږ د ګورداسپور نه راغوښتی دی، او د سره ناست شریف نور الدین مرزایی صاحب ورسره هم ناست دی، معاون اول او ثانی معاون چې کوم دی هغه شاهد احمدي صاحب دی. دی چې کوم خبره وکړه انشاءالله په هغه ټولو خبرو باندې زمونږ اتفاق دی. ټول ملګري دا مناظره غور او فکر سره وګورئ، انشاءالله نتیجه به درته میلو شي. الحمد لحضرة الجلالة والصلاة على خاتم الرسالة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ومكروا ومكر الله الآية. صدق الله العظيم. زرتورنا أول دخل أستاذ محترم أستاذ المناظرين فاتح فرق باطلة حضرت مولانا مفتي ندیم محمودي الحنفي حفظه الله ورعاه. شکریہ ادا کوم چې هغوی خپل قیمتي ټیم موږ له راکړو، دلته تشریف راوړو. بهرحال چونکې صدر مناظر دغه مناظرې پس منظر بیان کو چې د مناظرې انعقاد وجه څه وه، زه به د مجلس مخکې وړاندې کېدل ته بوزم. بهرحال اوله خبره دا وکړله چې ټیم ټاکنه به وکړو، خو زه وایم که دا ټیم اولنی ټرم دا 10 منټه شي، هغې نو 15 دا بهتره وي. یو بل صدر صاحب ویل چې موږ باندې په پاکستان کې ظلم کیږي. ظلم تا هغه وخت کړی دی چې کله تا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د کلمې د دین نه بغاوت اختیار کړی و. که چېرې ته نن هم راشې د رسول الله علیه صلات وسلام لمنه ونیسې د هغه اتباع وکړې، نو راشه ته زموږ ورور یې، موږ تا ته کافر نه وایو. خو بهرحال زه به شروع کې یو څو اصول کېږدم چې هغه اصول عمد د مقابل ما سره بالکل مني. امید لرم چې هغه ما سره په دې کې متفق وي. اوله خبره بهروي صاحب دا ده
چې نسبت څنګه کومه چې دا حضرت صاحب تاسو ته تاریخ معلوم نه دا د مرزا قادنی خلیفہ بلا فصل اول چې د حکیم نور الدین بیروی دغه مسو کې راځي تاسو تاریخ راوچت کړئ دایره اوسه د بھارت گستارپور ضلع بټاله نه ځان ته خبر کې لشانتي اوله خبره دا چې زما او ستاسو ترمنځ په اختلاف د رفع او د وفات د عیسی علیه السلام په وفات او د حیات د عیسی علیه السلام کې نه ده بلکې زما او ستاسو عنوان د مناظرې هغه به رفع او نزول د عیسی علیه السلام وي وجه دا ده که چېرته ما سره عنوان حیات او وفات کېږدي نو تزیید اوقات راځي ولی که زه حیات ثابت کم بیا هم رفع نه ثابتېږي زه مستقل دلیل راوړم چې رفع ثابت کم او که ته وفات ثابت کړې نو عدم رفع نه ثابتېږي تر کومه پورې چې ته مستقل دلیل راوړې او عدم رفع ثابت نه کړې نو دې سره د عوام چې راغلي د دوی اوقات ضایع کېږي بهتره به دا وي چې عنوان رفع او نزول کېږدو که چېرې ما رفع ثابت کړله حیات خپله ثابتېږي او که چېرې ما رفع ثابت نه کړله نو عدم وفات بالکل ثابتېږي خبره ختمه خو عنوان هغه به رفع او نزول وي دویمه خبره دا ده چې دا خبره تاسو هم موږ سره منئ او ستاسو حضرت صاحب زه به هغوی نه پیش کوم چې قرآن کریم د اهل کتابو څومره اختلافات چې دي هغوی د اختلافاتو دپاره په طور حکم راغلی دی لکه سورة النحل بار نمبر 14 باری تعالی فرمای وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مفهوم د آیت دا دی چې پیغمبره د خلکو ته د دې خبرې وضاحت وکړه چې اهل کتاب په کوم عقایدو کې چې په غلطه باندې دي د هغې وضاحت وکړه دویمه خبر داسې د خپل طرف نه کوم بلکې ما سره دا ریویو آف ریلیجن دا د میرزایی کتاب دی ماهنامه نومبر 1919 پاغی کی باقاعدہ لکھی وہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ صلیب سے متعلق قرآن شریف کیا کہتا ہے اگر یہ خاموش ہے تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ اپنے خیالات میں برحق ہیں معنی دار دی ریویو آف ریلیجن کے ساتھ حضرت لکھی چې کله قرآن کریم دې نتیجه دا راوتله چې قرآن کریم د اهل کتاب په عقیده باندې صراحتا یا اشارتا رد وکړي نو هغه عقیده قابل قبول نه ده او که چېرې رد به ونه کړي نو لحاظ عقیده زما او ستا ترمنځ چې مسلمانان ذاته وایي ځان ته مسلمانان وایي هغوی ترمنځ به دا متفقه وي اوس موږ ګورو چې د اهل کتاب هغه کوم عقاید دي چې قرآن کریم په هغې باندې رد کړی دی او کوم هغه عقاید دي چې هغې تایید یې کړی دی اهل کتابو پنځه داسې عقاید دي چې هغه عیسی علیه السلام په حوالې سره لري اول عقیده الوهیت د عیسی علیه السلام دویمه عقیده ابنیت د عیسی علیه السلام دریمه عقیده تثلیث او څلورمه عقیده صلیب او کفاره پنځمه عقیده رفع د عیسی علیه السلام اوس موږ ګورو قرآن کریم د اهل کتاب په اول عقیده باندې رد کوي او که نه الوهیت د عیسی علیه السلام موږ راواخلو قرآن کریم ګویا دی لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم هغه کسان سوچه کافران دي چې کوم الوهیت درجه ورکوي عیسی علیه السلام لره دویمه عقیده ابنیت د عیسی علیه السلام قرآن ګویا دی وقالت النصارى المسیح ابن الله دا نصارا په دې وجه باندې مشرکان ګرځېدلي چې ابنیت درجه ورکړې ده عیسی علیه السلام لا څوک وایي چې دا د عیسی علیه السلام د الله یو برګزیده پیغمبر سره د هغه زوی هم دی او دریمه خبره چې هغوی عقیده صلیب ده قرآن وایي دا عقیده غلطه ده وما قتلوه وما صلبوه مصلوبیت د عیسی علیه السلام قتل د عیسی علیه السلام عقیده لرل دا بالکل باطله ده او بیا چې راځي کفارې ده کفاره دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام مصلوب شو هغه مصلوبیت په وجه باندې تمام عیسایت دنیا ګناهونه دا معاف شلو چې کوم عیسائی پیدا کېږي د مور د خېټ نه هغه صفا ده بالکل قرآن رد وکړو ولا تزر وازرة وزر اخرى چې یو نفس د بل نفس ګناه بوج نشي اوچتولی پنځمه عقیده ګورو رفع نو قرآن کریم رد خو څه صراحتا تایید کوي اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک قرآن گویا دی وما قتلوه وما صلبوه معلومه دا شوه د اهل کتابو دغه څلور پنځه عقاید چې کوم دي دغه باطل دي شپږمه عقیده چې کوم رفع نزول دا بالکل مسلمه ده لهذا د خپل حضرت صاحب د اصول په رڼا کې ته ما سره بالکل دا منې دا هغه خبره دی چې اصول دي ته ما سره بالکل منې اوس راځئ زه باقاعده دلایلو ته ځم زه به دلایل هغه شروع کړم چې الزاماً به طور حضرت صاحب د دوی نه چې حضرت صاحب د دوی په دې خبرې استدلال کړی دی چې عیسی علیه السلام رفع شوی دا قرب قیامت دغه نزول به کېږي دا ما سره د دوی براهین احمدیه باقاعده بله خبره ده دا براهین احمدیه ما سره موجود ده په دې کې دوی حضرت صاحب لیکي استدلال د آیت نه کړی دی او دغه آیت اگر چې زمونږ په نیز مسلم نه دی چې دا به طور استدلال د رفع د عیسی علیه السلام لپاره پیش کړو خو ستاسو دغه حضرت پیش کړی ځکه موږ پیش کوو صحیح ده جی د دې آیت صحیح ده
ستاسو حضرت دا خبره لیکلې د خپل کتاب کې چې د عیسی علیه السلام رفع شوی معنی دا ده چې باری تعالی خپل حکمت بالغه سره بر اسمان ته اوچت کړی دی. اوس قبل د دینا چې زه په دې باندې دلایل پیش کوم، اول زه عقیده خپل پیش کوم. په دې حواله سره د عالم اسلام عقیده څه ده؟ زما عقیده دا چې عالم اسلام کا متفقه عقیده ہے. د عالم اسلام متفقه عقیده دا چې الله رب العزت خپل قدرت کامله سره عیسی علیه السلام اسمان طرف ته اوچت کړی دی او قرب قیامت به نزول کیږي دغه د لپاره چې د اسلام غلبه ورکړي او اسلام عالم اسلام کې خور کړي. او دا عقیده د قران کریم آیات قطعیونه، احادیث متواترونه، اجماع امت نه ثابت ده. حکم اداره چې د دې عقیده منکر خارج از اسلام او قطعی کافر دی. دا زما عقیده ده. په دې باندې ما سره اول دلیل چې کوم دی هغه ستاسو د حضرت سره الزامان پیش کوم. هغه وای هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دا په استدلال کې درې خبرې کوي. وای اول دا چې د آیت کریمه کې عیسی علیه السلام په حواله سره پیشګویی ده چې هغه به راځي جسمانی لحاظ سره او هغه به یو سیاستي لحاظ سره خپل ملک چلوي. دویمه خبر هغه دا کوي وای د کوم دین غلبې واده چې شوی ده عیسی علیه السلام باری تعالی نبی رسول الله سره کړی دا هغه ذریعہ بګرځي قرب قیامت عیسی علیه السلام. او دریمه خبر لیکي وای چې د عیسی علیه السلام په وجه باندې با عالم اسلام کې یعنی تمام عالم کې اسلام خوريږي. نو معلومه دا شولا چې دوی حضرت هم دا خبره مني چې عیسی علیه السلام اسمان طرف ته وشل شوی دی، قرب قیامت به دغه نزول کیږي. دویم آیت پیش کړی د حضرت سے وای عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. براهین احمدیه جلد 1 صفحه 398 کې لیکي وای عیسی علیه السلام د دې آیت نه دغه یو جلالی شان دغه کیږي. دا وای براهین احمدیه جلد 1 صفحه 398 وہ یہ آیت کریمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالی شان کو واضح کرتی ہے جو دوبارہ دنیا میں اتریں گے اور تمام راہوں سے خس و خاشاک کو صاف کریں گے. معنی دارا چې دغه بر اسمان طرف ته اوچتېدل د دې لپاره چې قرب قیامت به نازلېږي او تمام عالم کې به اسلام ځلوي او خوري به. بهرحال زه بل ټرم کې انشاءالله مستقل قرآن کریم نه احادیث مبارکونه او اجماع دا دلایل پیش کوم په دې خبره چې عیسی علیه السلام اسمان طرف ته اوچت شوی دی او قرب قیامت دغه نزول به کېږي انشاءالله العزیز. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم مسلمانانو څنګه چې تاسو وردل چې مناظرې تربیتي ده او دغه پس منظرم بیان شو تفصیل نه بیانوم، لیکن مد مقابل تم د دې خبره پته را چې په کومه موضوع باندې مناظره کیږي نو پای کې یو مدعی پکار یو پکې مدعی پکار وي. لیکن مد مقابل مناظر صاحب نے تو مدعی تعریفات ورکړل چې په دې کې مدعی څوک دی مدعی څوک دی او بیا چې کوم دي اصول هم بیان کړل وسره فورا بیا دلایل هم بیان کړي چې د الزامن دلایل دی او تاسو په خپل باندې د دې اثبات درف د عیسی علیه السلام کړی دی. نو اول خو به دې خبره تعین وکم چې څلور وړو تعریفات مطابق مدعی په دې کې څوک دی. بیا به انشاءالله د چې کوم اصول بیان کړل زه په اصول باندې اعتراضات وکم او دغه جوابات وکم چې انشاءالله دا کوم اصول چې پیش کړي دا صحیح نه دي، دا زموږ عقیدې خلاف نه جوړیږي. ماشاءالله بل چې تا کوم زما د مشر کوم دلایل الزامان ما باندې پیش کړي دي تاسو مشر دی نه د خبر استدلال کړی دی چې عیسی علیه السلام اسمان ته تللی دی قیامت ته قریب به راکوزیږي. د دک دلایل جواب انشاءالله زتا تکوم. اول نمبر د مدعی تعریف دا دی چې المدعی من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او بالتنبیه. مدعی هغه څه ویل کیږي چې د حکم د اثبات لپاره خپل ځان مقرر کړي. دا حکم کو شرط نظری وي دا بیا په دلیل سره ثابت وي او کو شرط بدیهی وي بیا په تنبیه سره ثابت وي. اوس تاسو دا عقیده لرئ چې عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت شوی او قیامت ته قریب به راځي. تاسو دا ثابتول غواړئ او موږ ردې نفي کوو، موږ دا نه منو بلکې موږ دا وایو چې عیسی علیه السلام مفات شوی دی. نو چونکې تاسو د دې حکم اثبات کوئ خالص تاسو مدعیان جوړیږئ موږ مدعی جوړیږو. دویم تعریف د مدعی دا دی المدعی من اذا ترک ترک. مدعی هغه ته ویل کیږي چې کله دې خپله دعوه پرېږدي دی پرېښودل کیږي. د دې تعریف مطابق هم خالص ته مدعی جوړیږي. هغه داسې کو چېرته تا خپله عقیده پرېښوده او ته دا نه منې چې او عیسی علیه السلام رفع جسماني اسمان ته نه رسوي قیامت ته قریب به هغه نزول نه کیږي بلکې دا منې چې هغه وفات شوی دی نو بالکل موږ تا پرېږدو موږ تا د اسم نه وایو. لهذا د دې تعریف مطابق خالص ته مدعی جوړیږي موږ مدعی جوړیږو. دریم تعریف چې کوم دی د مدعی دا دی المدعی من یخالف الظاهره. ګوره د قرآن مجید د آیاتونو انشاءالله زه به تا ته ثابت کړم د قرآن مجید د آیاتونو نه دغه شان د احادیث مبارکونه دغه شان اجماع د امت اجماع د صحابو نه به تا دا ثابته کړم او دا دغې نه دا ظاهره ده چې حضرت عیسی علیه السلام مفات شوی دی. ته د دې ظاهر خلاف دعوه لرې او ته وایې چې نه هغه چې کوم دی وفات شوی نه دی
بلکې ژوندی دی اسمان د خطر د قیامت ته قریب به راکوزېږي د دې ظاهر خلاف ته دا ولې لحاظه ته خالص مدعي جوړېږي څلورم تعریف د مدعي دا دی المدعي من یثبت امرا زائدا ګوره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې تمام انبیا کرام وفات شوي دي په هغې کې حضرت عیسی علیه السلام هم شامل دی چې هغه هم وفات شوی دی لیکن ته وایې چې نه د نبي علیه السلام نه مخکې تمام انبیا کرام وفات شوي دي لیکن عیسی علیه السلام اوس هم ژوندی دی لیکن هغه اسمان د خطر بیا وروسته وفات کېږي دا یو ته د امر زاید اثبات کې د دې تعریف مطابق مخالص ته مدعي جوړېږي لهذا تعالی په کار چې ته لومبۍ چې کوم دی خپله دعوه پیش کړې وه د مدعي د مدعي تعیین دې کړو بیا چې کوم دی ته دلایل راتللی وي دویم نمبر تا چې کوم دې څه اصول بیان کړل په هغې کې تا یو اصل دا بیان کړو چې قرآن مجید چې کله د اهل کتابو څه عقاید ذکر کړي او قرآن مجید اشارتا یا صراحتا د هغې تردید ونه کړي دا د دې خبرې واضح دلیل دی چې دا عقیده ټیک ده نو تا چې کوم دی بیا د اهل کتاب یو څو مثالونه عقاید ذکر کړل او بیا پکې دا موږ چې د اهل کتابو دا عقیده هم ده چې یاره هغې هم د رفع جسماني قایله دي او قرآن مجید د هغې تردید نه دی کړی بلکې وضاحت سره په بل ځای کې هغې تایید کړی دی لهذا دا دې خبرې دلیل دی چې د رفع جسماني د عقیده د عیسی علیه السلام په باره کې لرل دا یو ټیک عقیده ده لیکن زه ته دا خبره کوم اول نمبر خبره خو دا ده چې د قرآن مجید د 30 آیتونو نه دا خبره معلومیږي چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی چې کله د 30 آیتونو دا خبره معلومه شوه چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی نو په دې سره د رفع د عیسی علیه السلام او د نزول د عیسی علیه السلام عقیده هم باطله شوه او کله چې د رفع او د نزول عقیده باطله شوه نو بالواسطه د قرآن مجید نه تردید هم د دې عقیدې راغی چې دا عقیده ټیک نه ده نمبر 2 تا چې کوم دی دا خبره وکړله چې د عیسایانو هم دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام د رفع شوی ده جسماني اسمان ته او بیا چې کوم دی قیامت ته قریب نازي حالانکه دا عقیده د هغوی په خپل منځ کې متفقون علیها نه ده ولې متی او یوحنا د دې عقیدې تصدیق نه کوي هغوی دا خبره نه مني چې یاره عیسی علیه السلام رفع جسماني شوی ده او قیامت ته قریب به راځي نو څنګه چې کوم دی تا د اهل کتابو دا عقیده ده دریم نمبر تا چې کوم د اصل بیان کړو چې قرآن مجید د اهل کتابو د عقیدې تردید ونه کړي نو دا به د صحت دلیل وي دا به د دې خبرې دلیل وي چې دا عقیده ټیک ده اوس چې کوم دی یهودیان دا عقیده لري چې ایلیا نبي علیه السلام چې هغه د ادریس علیه السلام هم ویل کېږي هغوی دا عقیده لري چې هغه هم په اسمانونو کې ژوندی دی او چې کوم دی بیا وروسته راګوزېږي نو ګوره قرآن مجید کې نه د دې خبرې د رفع ذکر شته چې او ایلیا نبي علیه السلام هم په اسمانونو کې ژوندی دی او نه پکې د دې تردید چې قرآن مجید د دې رد هم نه دی کړی نو ستا د اصولو مطابق چې ته کله د اهل کتابو د عقیدې تردید قرآن مجید ونه کړي نو په کار دا چې د عقیده بیا ټیک وي اوس قرآن مجید د دې عقیدې تردید نه دی کړی په کار خو بیا دا چې دا عقیده هم ټیک وي او دا هم هر یو مسلمان ومني چې ادریس علیه السلام په اسمانونو کې ژوندی دی حالانکه یو مسلمان هم د دې خبرې قایله نه دی څوک هم دا نه مني چې ادریس علیه السلام په اسمانونو کې ژوندی دی نو چې کله دا نه مني ستا د اصولو مطابق لهذا دا اصل زما خلاف نه جوړېږي بل چې کوم دی مد مقابل مناظر صاحب ته دلایل پیش کړل چې ستاسو مشر چې کوم دی د دې استدلال کړی دی لومبۍ دلیل دا پیش کړو هو الذي ارسل رسوله بالهدى او د دې نه چې کوم ستاسو مشر په دې باندې استدلال کوي چې عیسی علیه السلام رفع جسماني شوی ده دویم دلیل دا پیش کړو عسى ربکم ان یرحمکم وی چې ستاسو مشر د دې نه استدلال کړی دی رفع جسماني د عیسی علیه السلام په باره کې اول نمبر جواب خدا دی چې ګوره هغه کو چېرته دا دلایل پیش کړي وي او هغې نه اثبات د رفع د عیسی علیه السلام دپاره کړي وي نو هغه دا دلایل محض رسمي طور باندې پیش کړي دي او هغه په خپله باندې بیا د دې خبر اعتراف هم کړی دی خپل کتاب اعجاز احمدي کې هغه د دې غلطۍ اعتراف کړی دی چې یاره دا زما نه غلطي شوې ده دا چې کوم دی زما عقیده او مسلک نه دی دویم نمبر جواب دا دی چې هغه کو چېرې دا مثلا د دې نه اثبات د دې کړی وي دا اجتهادي غلطي وه او په اجتهادي غلطۍ باندې ثواب ملاویږي بل خبره دا ده چې چا نه اجتهادي غلطي وشي نو اجتهادي غلطي او خطا چېرې دا دغه مسلک او عقیده نه ده لهذا مد مقابل مناظر صاحب چې تا څومره اصول بیان کړل د هغې تعالی ما تعالی جواب هم درکړو چې کوم دلایل د ما باندې الزاما ما ته بیان کړو د هغې جواب هم درله درکړو لهذا انشاءالله ته صحیح دلایل پیش کړه د هغې موتور جواب به تعالی درکوم او انشاءالله چې کومه دعوه زه پیش کړم انشاءالله ما سره باندې خپل دلایل موجود ماشاءالله